یو سړی په لاره روان و چقړی وي او دی خوا یو جنټلمین و هغه خشته سپینې جامې او کوټ موټ چوغه موغه اچولې ده او ښځه ده ورسره کیړی ټقار وباسي روان دي. دا غریب مسکین چې ته په خپه په اوبو په ډنډ راله چې شړق شو هغې نه څاڅکي اوچت شو او د دغې جنټلمین د ښځې په جامو ور پرېوتل. جنټلمین چې ښځې ته وکتل او دا خو واده له روانه یم او ښځه مې روانه ده او جامې څښا شوې سپېړه اوچته کو چې شړق شو دا مسکین یې وواو ښه مضبوط ړوند دی په سترګو زما د ښځې جامې دې څښا کړې په قلار ده په ټوپونو روانې غریب یو سپېړه وو. ښځه خوشحاله شوه چې ځکه خیري باتور خو زما بدل واغېشت او زما په وجه سړی تکړه دی سپېړه وویسته. دو خبرې مو کړې دا مسکین فقیر چې خوا شو الحمدلله شکر دی چې ما ظلم ونه که هغه ظلم وکړو. ګوره د خدای حمد ته هغه ظلم زه ظالم نه یم هغه سپېړه راکړه زه سوچو دما خو زه ظالم نه شم ظالم شو چې څه مخکې لاړ شو یو سړی د الوا په دوکان ناستو الوی دی سهار وختي او باران دی لاندې خټې دي هغه وی چې خدای پاک لومبي هر څوک چې راغی نو یو جام پی به م ورکوم او یو مزېداره الوا به م ورکوم. دا مسکین پې ورغی هی دلته راشه فقیر مسکین وږې که نه راشه ښه مزېدار الوی ورته پلیټ کې کېښوده جام پی م ورکړ پی م واله وغه الوی م وخوړه چې اخوا شو نو په خړت خړت په خندا شو په خړت خړت په خندا شو وی الله ناشنا قصې دي یو خوا سپېړی او بل خوا الوا الله ناشنا قصې دي یو خوا وال او ټکول او سپېړی بل خوا الوا او ښه ګرم پی خدای څه ناشنا خدایي دی دا د انسان عقل کې خو نه تېرېږي. سړی چې کور ته لاړ او ښځی سینګ بوتله کور ته دی بره پوړو ته خطه او ناګنه ډک چې دغه دی نه راخطا شو چې ځمکې له راغې ساتې ووتل. ښځې وې خلکه خاوند مې په ځای پرېږدی نور غر کېږو دا د هلته یو بوډا والی دی سپېړه استرا هله بوډا واپس کې دا د هغه وجه ده بل څه وجه نه شي کېدی وړله تر کرکه راشي که نه سینګ بوډا دی په دې لار لاړ خلکو منډې منډې بوډۍ راواړو دا دی وی او دا دی ای بوډا بابا خاوند خو مې سر وخوړ مړ شو خو نور دوا وکړه نور دوا وکړه خیره دې کړه زما خاوند ته موږ ته ونه کې وی نه ما خو خیره نه ده کړې نو دا خاوند مې چې مړ شو وی دا خو د زه ووالمه نو الله په ما خفه شو که نو زما د ده سپېړه دغه وه چې زما مخ ټیک ټاک دی خوږ نه دی او دغه د خدای سپېړه وه هغه له خدای خپله سپېړه ورکړه. شکرګزار بنده د خدای دوست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکرګزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی. د خدای په نعمت به شکر ادا کوي بلکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادب شکر ادا کړي ډېر ړانده دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي دی خو د پیغمبر نعتونه وایي ډېر ړانده دي چې د هغوی د لاس ته نیو څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تختی او څوک یې بل خوا تختی ډېر ړانده دي والله که په خر سور لیکئ په خر او د ټول عمر په موټر کې سور رواني ځکه یې ورسره ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله کړي هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګست لاس موټر چلی او دی ورسره مخکې ناست دی دی په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو چې ویې درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یا لکه لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده والا آواز وکړه دی خو ماله راتاو شه چې دی راتاو شه ویې څوک یې ویې زه یې سچو یم او دا مې را سره اولدار دی دی سچو یم او دا اولدار څه وی وی دا بابا مونږ ماف کړه دا د خدای کرم سور ګرځي په موټر په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی پروفیسر و په اسلامي کالج کې او ډېر نیک و د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هره وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناستو ګرځاو به نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي د خدای د نعمت به شکر ادا کوم
ناشکری به نه کوه. لږه ډوډۍ ده الحمدلله. ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه، د دنیا ډوډۍ پرتی. زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې، او ما له ډوډۍ وکړه. زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځئ. چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو، ډېر خلک یې راغوښتي وو، خالص زما د مخه. مې چېرې تاله ډوډۍ کوم پرې چې دا نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني، او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې، غوښې مخې او قصې پسې را لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو. نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته، دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې، سپینې مهې هغې ته، او لږه ډوډۍ راوړه، هغې په مین نیمه کړه، که څلورم باقي واپس کړه، لږ یې پرېښوده. ما ولې؟ وایي جي ما خو دغه په ما بند دي، د ما دغه خوراک دی، نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه، نه غوړي و نه مالګه. مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه. وی دقه مې خوراک دی، مال ډېر د دنیا مال، لیکن خپله نشي خوړی. نو که تاله خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه، نو د الله شکر به ادا کې، د الله حمد به وی او د الله شکر به وی، په دې الله خوشحالېږي. او بیا زموږ د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته لا اله الا الله، د دې نه لوی نعمت بل شته؟ او چې په مانځو درې کې 2 رکعاته نفل وکړي او تندی دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده، لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې ته په ځمکه کېښود. زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري. که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته، زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعاته او د هغې جړه، دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی دی. په هغه بادشاه به ته خوشحالېږي، په دې رب خوشحالېږي. او چې ورته جاړې نو خاندي درته، ته ورته جاړه هغه درته خاندي، خوشحالېږي درته. دا لوی نعمت نه دی؟ یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی، سپلی هم نشته، شلېدلې جامې دي. یو ښار ته ورغې، پخوا د دې ښاریو دروازې وې، زموږ د پېښور هم دروازې وې، دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوهټی ده، څه ورته ویلې کېږي، دا بله ده خیبر ګیټ او څه، دا دروازې به وي. او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې، د ښار نه فصیل دیوال ته و، دغسې یو ښار ته دې ورغې، دروازې بندې دي، لین باندې خلک ولاړ دی، فقیر غریب ام په یو لین کې ودرېد. چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي؟ وی د بادشاه نه باز تښتېدلی دی، هغې پسې په منډو دي، او چې باز کله پیدا شي دروازې به کولاویږي. بادشاه وی اصله دا باز په دروازه بار ونه تښتي، قیمتي باز دی. بس د یو سوړه سویلې وکړو، روان شو د دریاب غاړې لا، او یا الله ناشنا خدای دی، ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي. خدای دا ستاسین خدایي ده چې کم قمقل دی، بې وقوف دی، هغه له دې بادشاهي ورکړه. قمقل په دې دی چې باز ته څوک دروازه بندوي، باز ته 4 خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډوي، باز خو وزرې وړقي او برخېږي. نو باز چې بندی نو په ښار جال واچوه، دونه جال د سره شته؟ نو تا باز ته دروازه، دا سپی دی، دا خر دی، دا اس دی، دا اوښ دی چې په دروازه تښتي. نو قمقل بې وقوف خر هغه له خدای بادشاهي ورکړی. پروټوکول دی، څوک ته مخکې منډې وي، څوک ته وروسته منډې وي، څوک ته سلوټونه کوي. او چې ما غوندې هوښیار یم، ټوله شپه د عبادت کوم، دروازې د روجې نیسم، زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته، زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته، زما دا حال دی چې کور هم نشته، ښځه هم نشته، بچي هم نشته. نو زه ستا عبادت کوم، نه میست نشته. هغه بې وقوف پوټې مونځ نه کوي او بې وقوف دی، قمقل بادشاهي دی ورکړی. په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین په خوب کې ولیده. الله ورته بنده ولې پریشان ہے، ولی سوچ کې پروت دی؟ وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی. بنده ما خدای کې څه چل دی؟ خدای خو بی دینه دی، هغه باچا مونږ نه کوي او قمقل له بادشاهي دی ورکړی دی، فوج او پولیس یې انډر دی، او زه ستا عبادت کوم دروازې شپې. نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي، کور یې سم نشته. الله ورته وی بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړی دی. ور قرآن حکیم کې الله وی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، عسى ان تحبوا شیئا وهو، تا ته یو شی ښه ښکاري د خدای په نسبت بخني ځکه دل نه درکای، تا ته یو شی بد ښکاري او د خدای په نسبت بخي
موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر، الله زموږ د خیر او شر نه خبردار. ما خو ښه کړي دي، خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په خبره به فیصله وکړو. ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم، د هغه نعمت به تاله درکړم. او خدای کولی شي که نه شي کولی؟ په سیکنډ کې بادشاهي اخلي. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الملک. بادشاهي د خدای په لاس کې ده، اختیار د خدای په لاس کې دی. اوس بس 2 منټه کې فیصله وکړو. ته چې پاسې باچا کوم دی، اب ستا ځای له راولم، ستا نعمت هغه ورکوم، د هغه نعمت تاله ورکوم. دی ورته په دا خوب کې وایي الله زما څه نعمت دی؟ دا شلېدلې جامې، دا شلېدلې څپلې، دا ګرمه یخنه ده چې دا دې هغه له ورکې. وایي نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی، به بیا ستا نیګ ورې ابه د هغه بستی، د هغه نعمت خو تاله در کوم بادشاه شي. او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې، دا نعمت به بیا ستا نی، دا به هغه له ورکوم. دا په نیمه شپه به راته ژړا هغه کوي، دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي، ته به بیا نه کوې. وایي نه الله دا نعمت نه ورکوم. مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نو والله قبل نعمت بني شکر بادا کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی، خیر راوړی خدای مو بخا. نبی علیہ السلام مبارک سره یو کجوره وور کړه. سوالګری ته وی زدا یو سوی دا څه شی دی؟ اله بیله یو کجوره. شکر ادا نه بس نبی علیہ السلام خو سوالګری نه راټه هغه ونه کړل. دیکھے بل سوالګری راغی، بل سوالګری وای خیر راوړی د خدای په نوم. رسول الله مبارک ولې یو کجوره ورکړه، بل کجوره چې ورې کړه سوالګری سوی الحمدلله. او هو کجوره څومره لوی نعمت. او بیا د مبارک پیغمبر د لاس ابل ناشکری وکړه. او هو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتی لاس. او دینه قیمتي شی خپل کړه زر تندیل اخرم صاحب دا خلوی نعمت ته شکر ادا کا. حضور پاک حضرت ام سلمہ ته وی دی بیبی وا ام المؤمنین. وی ام سلمہ چا څه شی راوړ تو ګور څه شی دی الله راوړ ورته. هغه راوړ سلور سلويخ دینار او سلويخ اشرفه. وی ها بچی دامواله. دو سوالګری را یو ناشکر لا بل شکر ادا کا. هغه ته سلويخ اشرفه ملوش. په شکر الله خوشاله کی. لئن شکرتم لازیدنکم. الله وی شکر ادا کا نورم زیاتو. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او کنا شکر دی وکړه زمانہ سخت عذاب والا بل څوک نشتا، عذاب می سخت دی. قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې می 2 باغونه جوړ کړیو، یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده، یو د لارې نه بل طرف ته. او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي، چینې اوبه او قیمتي سور او دنیا ورته په تماشه کې وه. دا ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي. خلکو ناشکري وکړه، چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل. اوبه د خدای په لاس کې دي که نه دي؟ وایه راته ژوند د چا لاس کې دی؟ عزت د چا لاس کې دی؟ بچی د چا لاس کې دی؟ روغ صحت د چا لاس کې دی؟ مرګ د چا لاس کې دی؟ او دا حج چې د طاقت درکې څوک به درکې؟ عمرې له به دې څوک بوځي؟ عزت به څوک درکې؟ الله. اخلی به څوک؟ الله. بس دغه خدای شکر ادا کوه. او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی. دا خو ما غد وجود نعمتونه درته وي، د نور ته ګورو، سپومې ته ګورو، د کائنات دا ټول انسان له پیدا دي. لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار. انسان ډیر ظالم دی، ډیر ظالم. ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ نه کوي چې د ما قدرت ته معلوم کی. او کفار ډیر ناشکر دی. او بس کی چته منوي الحمدلله. نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله. کور ته ننوت چته منوي الحمدلله. بچی ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله. په هر کار به الحمدلله وایې. ښه د خدای نعمت چې کم نعمت ته ګورې او د یادي او کم نعمت استعماله وی الحمدلله. او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی. قانون دا دی که نه؟ که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي وطني خوشحاله، خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله. نو دا د لوی زیات نعمتونه دي. نو چې د الله د طرف نه دي نو خدای که لږ دی خو ستا دی. موږ ستا شکر ادا کوو. خدای شکر دی. په صحت روغ یو. که دونده اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی که نه.
که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی کنه. او رسول الله مبارک فرمایي ګوره مونږ خو د ښکلي پیغمبر په خبرو ایمان دی. هغه څه فرمایي وی په رات او په خوشحالۍ کې او په تنګ دستی کې په دواړو کې د ما شکر ادا کا مدد به دې زه کوم. شکر ادا کا مدد به دې زه کوم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان او زمونږ امام دی او ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی بزرگ او د زمانې ولی او مالدار شخصیت. په خپله زمانه کې د قرآن او د سنت نه 12.5 لکه مسلې رېستې دي. 12.5 لکه مسلې دا عقل لري چې دا څونه شی دی. صابر او ډېر زیات. یو سړی ولا راغی د نکاح تقریر یې وکړ. د نکاح تقریر ملیان کوي. یو سړی ولا راغی د کور ته دننه کېده. وی مولوي صاحب لږ ودرېږه. ودرېد ورته. وی ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه ده. وی یو. او دا مې اورېدلي چې د مور د عدت هم پوره شوی دی. وی یو. یاره وی اورېدلي مې دي چې دا مور د ډېره ښکلې ده ښایسته ده نو ما ته یې را په نکاح که. اوس یو دومره لوی بزرګ او عالم ته دا خبره څونه سپکه ده ده که نه ده؟ څومره سپکه خبره ده چې ما ته مور بوډۍ ښه ده. امام ابو حنیفه ده او 1 کالو دی نو مور به یې د څونه عمر 100 نه به اورېدلي. او بیا دا چې مور دې ښکلې ده او ما ته یې را په نکاح که. ما غوندې بل سړی وي چې دا مازدیګر مې پې والی وي چې ښه ما مور پورې ټوکې کې ته به د خپل مور چاته په نکاح کې ستا مور کونډه نه په نکاح به کې. اوهو امام صاحب څه وایي الحمدلله چې زما د مور رشته راله. اوهو د کډېرې جینکۍ په کور زړې شو رشتې نشته. الحمدلله خو دړمن شو سخت دړمن شو خو بیا څه وایي الحمدلله زما د مور رشته راله. خو بچې خفه کېږه ما دا خو چونکې د ما مسله نه ده زما د مور مسله ده نو زه به هغې سره صلاح وکړم. که هغه تا سره نکاح ته تیارېږي ډېره ښه ده زه پې د خدای حمد بیم او که نه تیارېږي نو زما مسله نه ده خو د هغې مسله ده. وایي زه ښه دلته ولاړ یم شابه تپوس دې وکړه خو چې امام صاحب قدم واغېش په هغه دړ راغې لاندې پرېوت مقه دې تسوته. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. د خدای د ولی بدل الله علی ته به خپه کې بدل به الله اخلی. ولی رسول الله مبارک فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته. زما دوستان مه خپه کوئ. زما دوست څوک خپه کوي ما له خفګان راځي که نه راځي. ستا دوست څوک خپه کوي تا له خفګان راځي که نه راځي. نو د خدای دوست څوک خپه کوي الله له خفګان راځي که نه راځي. نو امام صاحب ته چې وی دا سړی ولې مړ شو وی الله په ما خپه شو نو مړ یې که زما بي خو په هغه حال کې امام ابو حنیفه د خدای حمد ادا کړ. حمد د خدای صفت شکر. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام راوست او د بیت الله په خوا کې پرېښود تر د مور نه او دې تلاړ شام ته او په دشت و بیابان کې خپل بیبي حضرت هاجره او خپل ماشوم د تیرودو بچې حضرت اسماعیل پرېښود او لږې غوندې اوبې ورته پرېښودې په مشکیزه کې او لږ غوندې ستوان او څه خوراک مراک یې ورته کېښوده او ابراهیم علیه السلام ته روان شو. دا بیبي ورپسې شوه خو پوه وه چې دلته خو په میلیونو انسان نشته او دا اوبه به سبا خلاصې شي او دا خوراک به سبا ختم شي نو زه به څه کوم. او دا په ما درنده راغی زمرې را باندې راغی غله رالل انسانان رالل دا به څه کېږي خدایه دې دشت و بیابان چې په میلیونو انسان نشته او که دا باران شو نو زه به څه کوم. دلته خو سمکه نشته چې ورننوځم مار شته لړم شته اوچ میدان تولې سره څوکم د شپې څه کم دی وده شم بړستن نشته ګلی شوه زه به په څه کې ځان پټوم. ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم روان شو. بی بی هاجره ورپسې پاسېده او ورته یې سړیه الی من تترکونه چا ته م پرېږدې الله موږ چا ته پرېږدې. و ابراهیم علیه السلام ډېر صابر او پړه ډېر زیات نرم و. الله وی ان ابراهیم لأواه حلیم ډېر صابر او حلیم صابره عقلمند تم وی او اواه هر وخت به الله ته زاري کوله آه به کولو جړل به اتې روان دي دا ورپسې ده الله تاسو بوزي دا باب المروه چې کوم دی راځي دې طرف ته روان دي
نو دا ښځه ورته بیا وایي ای ابراهیمه تا ته ویم که نه لږ مخ راواړوه الی من تترکونه چا ته مو پرېږدې دی غږ نه کوي که کوي خو جړا ورځي که شاته ګوري خو بچي ته کم ځای کتی شي او دغه یو نیازبین بچی دی بل شته هم نه حضرت اسحاق علیه السلام لا نه دی پیدا شوی الله بیا ورپسې لاړه چې لاړه ورته بیا وایي ابراهیمه ما ته وګوره که نه غږ نه کوي غریب اخره کې دی د لمن نه کلک رونیوه چاته ځي موږ چاته پرېږدی د دشت کې وادن غیر ذي زرع چې پکې قابل کاش بوټ هېڅ نشته چاته مه پرېږدی ښځه پوه شوه چې دی خو خبرې نه کوي خاوند پته لګي سړي ته وی الله امرک بهذا دا درته خدای ویلی دی پوه شوه ابراهیم علیه السلام دقسې سر وړقه ښځې فورا لمن پرېښوده اذن لا یضیعنا چې الله ویلی دی نو الله ممل دی مونږ به نه ضایع کوي ایمان نه به مو ضایع کوي زه په مخه دی ښه نو ابراهیم علیه السلام چې هلته لاړ نو الله ته یې لاس اوچت که ګیله نه کوي مونږ خلق خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شوم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی خپه مې وسوځېده چې وی کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم حضور پاک فرمایی نسخه د تخیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه د تخیم خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر د خدای ایمان دې را کړی دی شکر د خدای دې نه لوی نعمت شته ما ته بیګا یو ملګري د جرمني نه ټلیفون وکړو بیګا د عمرزو هلک دی د جرمني نه ما ته ټلیفون وکړو د جرمني نه او ممکن د ما ته وایي چې ستا د نیټ بیانونه پس د هرې جمعې په انټرنیټ موږ له راځي او موږ یې اورو د هرې جمعې بیان نو ممکن ده چې دا بیان به هغه واومري کېدای شي په الفاظو کې ما نه زیاتې کمې راشي خو ځکه د ټلیفون خبره وکله ما نه خبره یېرېږي دا عمرزو هلک دی زما د بچي د سکول ملګري پاتې شوی دی عامر یې نوم دی بیګیا راته په ټلیفون خبره وکړه وایي موږ په جرمني کې په یو یونیورسټۍ کې سبق وایو په لاره تېرېږو کله کله په سیکل یو بوډۍ ښځه وه هلته کې دا خو ما ته پته د هغه زه خپله درته اوس وایم هلته کې دا بوډاګان چي که نه دا چې کم سړی بوډا شي یا ښځه بوډۍ شي نو بچي خو ته والو دي بچي خو بیا د ښځو شي نو هغه مور و پلار دپاره حکومت بعضې کوټې موټې جوړې کړي چې ته بعضې ځایونو کې نو هلته کې هغه مور و پلار یې په کوټو کې دیری حکومت والا څه پیتي میتي ورکوي او دا بچې په کال کې یو ورځ مدر ډے ورته وایي په هغه ورځ باندې دا بچې والا چې تا ښه تولیږي
چې دا به خط ولا ولېږي یا څه معمولي پارسل ورته داسې 15 ګولۍ ورته چینګمان ولېږي بس وي دا زموږ د مور پلار حق نور نه مور پیژني نه پلار پیژني. دا ما ته پته ده داسې حالات هم په امریکا او په برطانیه کې شته داسې حالات چې ښځه خاون په یو ښار کې اوسي مور او بچې په یو ښار کې اوسېږي یو ښار یو شهر کې مور او بچې او د دې مور او د بچې شل کال یو بل سره ملاقات نه کېږي. بچې د ښځې دی بچې د عیش و عشرت دی. اسلام خو موږ له زما قسم په خدای ډېر لوی برکت را کړی دی. الله په خپل بنده ډېر مهربان. نو دغه بوډۍ ښځې سره به مونږ کله څه شی واغېسته زمونږ تعلق ورسره جوړ تعلق ما سره کور ولام دی هلته نو مونږ یو ځل کور ته ورسره لاړو د هغې پوټینۍ غوندې کوره کې چې لاړو او بوډۍ سره تعلق جوړ شو. اخره کې هغه عیسایانه وه مونږ ورله د ایمان دعوت ورکړو مسلمانه شه. هغې وی څنګه مسلمانه شم زما خو پلار مور رونه بچي ټول عیسایان دي او اسلام خو ډېر ګران مذهب دی. نه ته مسلمانه شه. هغه اسلام صفت هم ورته وکړو خدای د هغې له نرم کړو. مونږ ووایي ورته چې ته عیسی علیه السلام منې مونږ هم منو ته ورته د خدای زوی وی مونږ ورته پیغمبر وایو او که مونږ عیسی علیه السلام په حیث د پیغمبر ونه منو خو بیا مونږ هم کافران یو. مونږ عیسی علیه السلام پیغمبر منو خدای له نه بچي شته نه ښځه شته او دغه رنګې رسول الله مبارک خیري پیغمبر منو د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي. دا زمونږ عقیده ده. وی ښځې ته نصیحت وکړه بوډۍ ته وی خدای د هغې له نرم کړه. ښځې وی به ډېره ښه زه مسلمانېږم خو دا مسلماني خو ډېره ګرانه ده. نو مونږ ورته رضانه وې چې یاره مسلماني ګرانه نه ده بوډا له پکې ډېره اسانتیا ده او ته خو بوډۍ یې. خیر ښځې ته مونږ نصیحت دعوت ورکړه الله ښځه مسلمانه کړه. چې بوډۍ مسلمانه شوه مونږ ورته کلمه ووایي مونږ ورته کلمه نو ما ورته لا په ټلیفون مې د کلمې په مقصد هم پې کړه یوه خو هم پوره پې کړه کلمې شهادت یې وایي ښه مزېداره. بیا مونځ چل خو نه ورته زما ښځې وله اودس وکړ په مانځې ودروله بیا وی چې ډېر پاسه به زه څه کومه مونږ ورته وی چې که خیر مونږ بل دله چوټي شي راځو نو تاله به په جرمني کې د قرآن شریف ترجمه راوړو جرمني ژبه کې ځکه هغې له بغیر د جرمنۍ ژبې نه بله څه نه ورتل ته به هغه ګورې ټرانسلیشن دی ترجمه به ګورې. خیر دا مسلمانه شوه کلمې ووی او دس هم وله وکړه او مونږ ترې روان شو. وی چې بله هفته کې مونږ رالو د بوډۍ معلومات هم اخېستل وی خلکو چې بوډۍ خو مړه شوې ده بوډۍ کله مړه ده وی تېر اتوار بچي وله رالل او بچي ورسره ناست و ساتې لاړه او موږ هم ورسره په دغه اتوار میلو شوي یو. زموږ د دعوت نه او د هغې د کلمې ویلو د ایمان نه یو 4-5 ګنټې پس غریبه مړه شوې ده. الله ما وی ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې ډېر کله ته یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله وي. څومره؟ یو لیش. الله به د جنت او د انسان الله به داسې کار ته واخلي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي او ډېر کله یو انسان دی د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي داسې کار به وشي چې د دوزخ نه به بچ شي او جنت ته به لاړ شي. نو ما ته هغې لږ هغه چې بنیادي خبره کوله وی ښځې صرف ما ته او زما ښځې ته او هغې ته پته وه چې زه مسلمان یم بل چا ته پته نه وه. مونږ خو یې مونږ ول هفته پس راځو خدمت پکو اخو غریبه 3-4 ګنټې پس مړه شوه نو مې بیا نو هغه خو هلته کې نور کله به مړي د عیسایانو خښول اوس هلته یې نشي خښولی ځکه چې خښئ نو قبر وله د حکومت نه په بیالي څوک د 20 کالو قبر والی په کرې ځای د قبر څوک د 100 کالو والی هغه بلا پیسې دي نو سې سوځئ نو یا ښځه ممکن د هغې سوځولې ده او غیرې کله دریاب ته یا بوټي موټي ته یا به چېته خښې کړي مونږ یې جنازې سره څه وکړو مې جنازه بس پرېږده بس خدای له رسېدلې ده زما وروڼو زه پې خوشحاله شم او ممکن ده تاسو به هم پې خوشحاله شئ. نو د یو انسان چې کافر خدای بچ کړي او مؤمن شي نو موږ پې خوشحالېږو که نه. نو موږ له خدای ایمان کله را کړی دی موږ له رب کله ایمان را کړی دی په دې به موږ نه خوشحالېږو. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. مونږ یې د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي د کافر مور او پلار نه یو پیدا. که مونږ د کافر مور او پلار نه پیدا وې مونږ به نن دا کلمه شهادت نه وې مونږ به د خپل لوی رب دا لفظ دا نوم الله په دې ژبه نه وې مونږ به د ښکلي پیغمبر نوم په دې ژبه نه اخېسته. دا چې مونږ د ښکلي پیغمبر نوم په ژبه الو درود پې وایو
درود شریف او دا د الله ذکر کوو دا کلمه وایو قسم په الله دا د خدای مهرباني ده څومره خواري موږ سره مور او پلار په دې کې کړې ده څومره خواري څومره خواري راته به الله للو للو وي چې د کولو به څه به وي د الله نوم الله وایا کافر ته دا څوک وایي کافر خپل بچي ته وایي ساري تھینک یو دا زده کا ساري دا زده کا مونږ ته به څه وی الله زده کا بسم الله زده کا دا د خدای فضل او کرم په ښه او بد کې به د الله شکر ادا کې د ځان نه لاندې ته به ګورې د ځان نه پورته به نه ګورې د خدای شکر به ادا کې او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره په دین کې مونږ د ځان نه لاندې ته ګورو په دنیا کې بره ته ګورو نو ټینشن جوړ دی په دنیا کې لاندې وګوره د خدای نعمت قدر بدله درشي او په دین کې بره ته وګوره مونږ دین کې لاندې ته وګورو یا لکه مونځ کوه که نه یا مړه پرون دی یو مونځ وکړه نو تا خو یوم نه دی کړی که نه او که ښځې ته وی مونځ وکړه ما وکړه ماښام نه که نه ماسخوتن هم وکړه خور خو د یوم نه دی کړی ما خو یوم وکړه که نه لاندې ته ګوري لاندې ته نو په دین کې چا ته ګوره بره ته نو هغه چې څه کوي هغسې وکړه دا د الله پاک د رسول مبارک وینا ده زموږ په ایمان نو ابراهیم علیه السلام سونه کړی ده بیبي سونه کړی ده بچی سونه کړی ده خو چې اخوا لږ مخکې لاړ او غر ته وخت او د خپل بچي نه سترګې بل طرف ته شوې نو څه وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے زما ربا د فریاد ځای بیا الله دی یا چې تکلیف راشي چاته چغوو مونږه الله ته اسم یری په غاښ در راغی بیا چغوو ربنا اے زمونږ ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع خدایا بچی مې په یو دش لق بیابان کې پرېښود ربنا لیقیموا الصلاة خدایا چې تایید کی السنوی فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون دې ټکی لرازم سوی الله چې تایید کی یا خدای څوک ولا را ولا یوازې دي غریبانان دا به څه کوي یوازې او خدایا روزي ولا د میوو په شکل کې ورکا څه دپاره لعلهم یشکرون چې خدای ستا شکر ادا کی شکر په دغه جون شکر په دغه دشت و بیابان شکر په ښه او بد دواړو کې به شکر د الله ادا کوې یو نوړی که چا درکړه یو نوړی وی الحمدلله یو ګوټو به درته میلاو شوی وی الحمدلله زما قسم په خدای یو سړي راته خبره کوله جیل کې پروت و جیل کې او ما ته څه وی وی اوبه به نه میلاوې دي نو چې ډېر د کافرو جیل کې وی چې ډېر زیات به تنګ شو او د تندې له لاسه به م چغې کړې نو زمونږ په مخ کې به په کاسه کې متیازې وکړه چې دا اوس کا کاسه کې او چې خفه کولو به نو قرآن شریف پې راواغېش د پاسه به پې ټوپونه وال او متیازې به پې کولې زمونږ د خفګان دپاره مونږ د خدای د کم نعمت شکر ادا کړو جوس کې درته میلو دي شربت کې درته میلو دي پاکې اوبه درته میلو دي څه به کوې ورسره هارون الرشید ته چا وی که داسې ځای کې ګیر شو چې هېڅ درته نه میلاوېدل او د تندې مرې او څوک درته وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه یو ګیلاس اوبه در کوم ور به کې هغه وی بلکل چې د تندې مرم په باچۍ څه کوم بلکل نیمه ور کوم وی ښه چې دا یو ګیلاس اوبې دله درکړې نیمه باچۍ خو دې لاړه او بیا درته وایي هغې ادې ونښتې په مثانه کې لاندې نه وتې اوس بل یو درته وایي چې ته چغې وایي چې متیازې نوځي او درته څوک وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه چې دا متیازې د نه وباسم ور به کې چې مرم او چغې وام په بادشاه څه کومه وی پته ولګېده چې دا ټوله بادشاهي ستا د یو ګیلاس اوبو قیمت لري نیمه په دننه کېدو له یو نیم په وتلو کې دا د خدای نعمتونه دي چې مونږ له الله راکوي الله څه چلو که جرهم قبیله راوسته او د ابراهیم علیه السلام د بیبیو د بچی سره دیره شوه او دی پکې لوی شو چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام څه موده پس به راته د دې بچو خیال به یې اغېسته
نو چې راغی او ابراهیم علیه السلام وادم کړی دی دروازه والا نو ښځې ولا آواز ورکړه څوک بابا جي څوک وی زه خو یو سپین ږیري بوډا راغلی خاوند څه شو وی تللی دی ښکار کوي وی ښه وی جندم څنګه دی وی ډېر خراب ډېر بد حال دی ډېر د غربت ژوند او ډېر بد حال شروع دی وی چې خاوند دې راشي نو ورته به وی چې بوډا سپین ږیري په داسې شکل راغلی او تا ته دا وصیت کوي چې دا درشل دی بدله کړه اسماعیل علیه السلام چې د ښکار نه راغی نو په آثارو پوی و وی ښځې څوک میلمه خو نو راغلی وی راغلی و یو میلمه و دا شکل و دا رنګ و داسې بوډا و دا داسې خبرې کولې او ښځې دا خو مې بابا دی دا خو ابراهیم و زما پلار وصیت خو درته نو کړی وی کړی دی وی څه وی درشل دی بدله کا تپوس یې دنه څه کړی دا تپوس یې وکړه چې څه خوراک دی نو مونږ وی چې بس خوراک خو نشته وږي تږي یو وی درشل ته ما ته دا وصیت وکړه چې تا طلاقه کړمه زه پلار کړ بلې وکړه چې بلې وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی دی بیا اتفاقا ښکار لتلی و دروازې والا ښځې ولا آواز ورکړه څوک یو میلمه راغلی ما خاوند یې څه شو ښکار لتلی ښه جندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزېدار ډېر ښه شته څه خورئ غوښې د ښکار او بس زمزم غوندې قیمتي نعمت او د خدای عبادت کو او ډېر ښکلی خاوند خدای را کړی دی او ډېر د خوشحالۍ ژوند ډېر د عزت ژوند د خدای ډېر شکر گزار یو خاوند چې د راشي ورته وایي چې داسې یو بوډا سپین ږیری راغلی او درشل دی برقرار وساته چې خاوند اسماعیل علیه السلام راغی خو وروستو پیغمبر کېږي په نښو نښانو پیش و څوک خو نو راغلی یو بابا راغلی بوډا غوندې بابا جي څه وی بابا جي دران تپوس وکړه جندم څه دی ما وی ډېر ښه شته غوښې د ښکار او زمزم غوندې قیمتي اوبه او ډېر ښه شته ژوند تېرېږي وصیت خو یې درته نو کړی څه وی درشل دی برقرار وساته وی ښځې دا زما پلار و ابراهیم تا د خدای شکر ادا کا بل سپیرې نو ادا کړی نو ستا هغې متعلق اډر وکړه چې لرکه دا ناشکره ستا متعلق اډر یې وکړه چې دا شکر ګزاره ده وی ساته ګوره د شکر برکت څه شو د شکر برکت اوس ګوره دغه ښځه چې دا ابراهیم علیه السلام ورته وی درشل دی پرېږده او دغه شکر ګزاره ښځه دا وروستو د رسول الله مبارک نیا جوړیږي په اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا تلک امکم یا بنی ماء السما څنګه چې بیبي هاجره ده دقه رنګې دا ښځه ده دا شکر به ادا کې ښه کې مو په بده کې ښه کې په بده کې به شکر ادا کې وایي چې یو څپېړه چا درکړه شکر دی چې مړی نه کړم کنځل یې درته وکړله شکر دی چې ما نه دي کړی خوله د هغه خرابه شوه زما نه ده خرابه شوې بل یې درته ورسول شکر دی چې ما نه دي رسولی بل چاته ګناهګار دی شو زه خو نه شم